د نیفا پاکستان اټامیک انرژي د سوري لاندې د مشروم چې موږ ورته په پښتو کې خریړي وایو د کر او د مشروم د کر فایدو او په موجوده وخت کې یو ګټور فصل ګرځېدو په اړه د پیښور په ترنا فارم نیفا دفتر کې د یو ټریننګ ورکشاپ تابع کړی شوی و. ټریننګ کې برخه اخیستونکو د زرعي شعبې طالب علمانو، زمیندارو او د نورو شعبو سره تعلق لرونکو په ډیر ګڼ تعداد سره ګډون وکړ. د دې یو ورځني ټریننګ ورکشاپ په اوله برخه کې د مشروم کر، د مشروم قسمونه، د کروندې وخت او فایدو نه ټریننګ کې برخه اخیستونکي خبر کړی شو. د دې غټ مقصد دا دی چې د مشروم فارمینګ چې دی دا عام زمیندارانو ته د دې د کروندې د کومه طریقه ده هغه دلته زده کی او بیا د دې الته چې لاټي او دی په خپل دا کرونده او کې او د دې سورس اف انکم یعنی معاشي آمدنی کې اضافه وشي. آستر مشروم کرونده چې کومه دا ډیره اسانه ده او دا د زده کی او دغه چې دی د دې سره به د دې زه هم کپکور کې او په ای سره یو فالتو یو کمره هم نو پاغي کې دی دا بیګونه په اسانه طریقې سره دا کولای شي. او بل په دې مشروم فارمینګ یا مشروم کروندې کې چې کم را میټیریل یا کم شیونه پکار وي هغه هم څه دومره ګران نه دي په کم قیمت باندې یا خپل به وسره لکه چونه شو، چوکر شو او داسې بوسه شو، د غنمو بوسه شو، نو دا لکه مطلب په اسانه باندې دغه دي او دی لکه مطلب دا دی چې اوس کرونده وکي نو د مې پوري چې دی د دینه دی د میوه اغستې شي. په ټریننګ کې برخه اخیستونکو د زرعي شعبې طالب علمانو، استادانو او زمیندارو په دې ټریننګ باندې د اطمینان څرګندونه وکړه او داسې ټریننګونه زمیندارو او د کروندې سره شوق لرونکو لپاره ډیر ګټور وګرځول او خپل تاثرات یې داسې وړاندې کړ. زما عرفان نوم دی جی د سواد نه راغلی ما نیفا ته. په نیفا کې چې نن کوم د مشروم په فارمینګ باندې کوم ټریننګ امپورټنټ او چې ډیر عام د زمیندارو لپاره د کروندې سره چې څوک شوق لري د هغوی لپاره ډیر دغه یو ډیر اهم شعبه ده چې په هغې کې کار پکار دی زمیندارو له. د هغه ډیره اسانه طریقه ده څنګه چې موږ ته ساینټسټ دلته کوم چې په هغوی باندې کار کوي په مشروم باندې هغوی موږ ته وویلو چې تاسو به څنګه د هغې سپان چې دی هغه پروډیوس کوئ، بیا چې د هغې دپاره کوم پروسیجر دی کومه طریقه کار دی چې کوم به زمیندار هغه اپناوئ. نو یو خاص کمره کې یو خاص ځای د هغې دپاره دونه اوپن ځای یا پټی سم نه دی پکار چې یو خاص کمره یې ستا سره د هغې کې تاسو ټمپریچر مینټین کوئ هغه برقرار وساتئ نو په هغې باندې تاسو ښه چې دی د مشروم کرونده کولی شئ او ښه پیسې دې ګټلی شئ. نوم آصف شاه دی، زه د اګریکلچر یونیورسټۍ سټوډنټ یم، پلان بیس جنټکس ډپارټمنټ یم راغلی یم. دلته کې پېښور ته نن راغلی وو. نن چې دا پروګرام چې د مشروم کلټیویشن په باره کې وو چې اویرنس دې ورکړي. د مشروم کلټیویشن چې دی دوی موږ ته کوم د هغې ټایپس چې ډفرنټ ټایپس دلته کې دوی یوز کړو او موږ ته یې پریکټیکل کار وښو او په آینده دور کې دې دا پروډکشن چې دی دوی موږ ته ووایي چې دې دا سیوا کېږي ورو ورو کال په کال باندې به دې دا پروډکشن ورو ورو موږ دې ګورو نو سیوا کېږي به. د ټریننګ اختتام په ډیر ښکلي ماحول کې د ساینټسټ ډاکټر محمد ابراهیم صاحب زمیندارو ته په دې پیغام وکړی شو. په زمیندارو ورونو ته زما دا پیغام دی چې بس مشروم چې دی دا خریړي یو منافع بخش کاروبار دی او دا چې دا کوم خوراک د مشروب په زمیندارۍ یا کروندې سره دغه کېږي دا د غذایت نه ډک ده. په دې کې کولیسټرول زیروي او نور پروټین پکې اعلی کوالټي پروټینی د دې سره سره نور منرالز وایټامینز هم وي چې هغه د انساني صحت لپاره ډیر موضوع دي. لطیف الله داودزی، ریډیو پاکستان، پیښور.